السلام علیکم دوستانو، امید ده تاسو بخیر. نننۍ ویډیو زموږ د خروج نهایی باره کې ده او زه تاسو ته چې خروج نهایی وایي څه ده او په دې باندې پوهیومه چې د اکثر ملګرو ته دا پته نه چې کله هغو ته فاینل ایگزیټ یعنې خروج نهایی ورته په عربي کې فاینل ایگزیټ ورته په انګلیش کې وایي، نو دا چې کله ولګي نو هغه ملګري باید دې نه خبر نه هغه خروج نهایی بیا ایکسپایر شي او بیا په اقامه کې هم ټیم نه نو دی وجوهات دي په دې باندې پوهیوم. نو تاسو به خیال کوئ ان شاء الله بیا به تاسو چې کوم دی نو ایلیګل کېږئ به نه څه مسله به ناراضي. خو تاسو ته زما ریکویسټ دی چې تاسو ویډیو ټوله وګورئ د اول نه تر اخره پورې، ان شاء الله په یو دغه باندې پوه شئ ان شاء الله. نو د مسایلو سبا تاسو نه مخامخ کېږئ. او دوستانو که تاسو ما په یوټیوب چینل باندې نوي یئ، اول ځل باندې راغلي یئ، نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیل ایکان ووهئ چې تاسو سره دغسې ویډیوګان درته په وخت باندې میلاویږي. ګورئ دوستانو، کله چې یو سړی د سعودي عرب کې کار کوي 15 کاله 10 کاله او هغه نه غواړي چې زه نور کار نه کوم واپس سعودي عرب ته نه راځم، نو د همیشه دپاره به دا کوشش کوئ چې تاسو په چوټۍ باندې کله لاړ شئ که نه نو هلته بیا پاتې کېږئ. ما چې کله ستاسو چوټي ختمه شو تاسو واپس رانلئ که نه سعودي عرب نو بیا د باندې 3 کاله بین لګي. کېدای شي که ته یو کال تېر کړو بیا دې واپس زړه وشي چې یاره زه ځمه کار له ځمه که نه، یا نو کوشش کوئ چې په چوټۍ باندې لاړ شئ نو هلته لکه مطلب واپس راځئ، او که ستاسو کار ته زړه نه کېږي نو بیا په خروج نهایی باندې ځئ. لکه چې په چوټۍ باندې لاړئ نو هلته پاتې کېږئ مه داسې، ټیک شو که نه بیا سړي باندې 3 کاله بین لګي. اوس چې 15 کاله کار وکړي 10 کاله کار وکړي او هغه بیا وایي چې یاره زه بس نور کار نه کوم، بس نور ځم او بس ماته دې بس مطلب دا د خروج ولګي، خروج نهایی، زه واپس نه راځم که نه. نو د دې خروج نهایی د لګېدو دپاره د فاینل ایگزیټ د لګېدو دپاره د ټولو نه اول شرط دا ده چې ستا پاسپورټ ویلډي په پاسپورټ کې ستا د 2 میاشتو نه زیات ټیم وي، یعنې 58-59 ورځې هم نه چلېږي چې 2 میاشتې نه زیات ټیم وي، ټیک شوه. او دویم د هغې دپاره شرط دا دی دوستانو چې کم از کم ستا په اقامه کې دومره ټیم وي چې تا ته پرې خروج نهایی ولګي، چې خروج نهایی تا ته ولګېدو اقامه دې ختمه شي څه مسله نشته، خو د خروج نهایی د لګېدو د پورې ستا اقامه ویلډ پکار ده. چې کله دا د خروج نهایی ولګېدو نو آیا دا هم یو سوال دی چې د خروج نهایی د لګېدو پورې ته بیا دلته په کینډن کې څومره وخت پاتې کېدی شي. نو د هغې دپاره چې کله دا د خروج نهایی به لګېدو نو د هغې نه پس ته بیا 15 ورځې په کینډن کې بیا ایسارېدی چې دا لیګل تا سره لکه اجازت دی دی که یو سړی تا په زور باندې لګي نو نه دي شي لګلی، لکه 15 ورځې قانونا ته دلته پاتې کېدی شي. که دا د خروج نهایی ولګېدو خروج نهایی میسج وروښایه بس یاره زه دلته ما د خروج نهایی لګېدلی ځم پاسپورټ باندې هغو ته پته لګي بیا که نه نو 15 ورځې خو 15 ورځو نه به چې کله واوښتو ته ونه خروج نهایی ستا ایکسپایر شو. اوس چې کله خروج نهایی ایکسپایر یعنې 15 ورځو کې دننه مطلب 50-58 دې کې به ته وځې سعودي عرب نه به ځې، بیا چې ته کله وغواړې په دې طریقه باندې چې لاړې واپس سعودي عرب ته په نوې ویزه باندې هر ټایم راتلی شي. یوه خبره شوه. اوس چې کله خروج نهایی ستا ایکسپایر شو او نو بیا به د هغې دپاره څه کې بیا د خروج نهایی د ایکسپایر کېدو غرامه به د ټولو نه اول ډکه کړي، بیا به د هغې دپاره اقامه ویلډ اقامه پکار ده د خروج نهایی د کینسلولو دپاره، بیا د هغې دپاره اقامه به بیرته رینیو کړي. چې اقامه بیرته ستا رینیو شو اوس خو خیر بهرحال د 3 میاشتو هم نوي کېږي 6 میاشتو هم نوي کېږي، چې کله ستا اقامه واپس دغه شوه واپس تا کله اقامه رینیو شوه د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به خروج نهایی ستا دغه شي دا کینسل به شي. نو کوشش کوئ دوستانو، امید ده تاسو په دې ویډیو باندې پوه شوي. که ستاسو سوال وي نو ما نه کمنټ سیکشن کې هم وکړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. کوشش کوئ چې تاسو ته کله خروج نهایی ولګي نو په وخت باندې چې کوم دی نو د سعودي عرب نه وځئ چې تاسو غیر قانوني نه شئ. او دویمه خبره ده چې کله په چوټۍ باندې لاړ شئ نو کوشش کوئ چې د چوټۍ نه 10 ورځې 8 ورځې مخکې راځئ چې د خرج ولم یعود په خلاف ورځئ کې تاسو نه راځئ، ځکه چې دا کسان چې کله لاړ شي دا 3 کاله نشي راشي. البته د زوړ کفیل په ویزه باندې راتلی شي ان شاء الله. دې باندې بیا زه یو بل ویډیو جوړه کړم تاسو مزید پوهه کړم. الله پاک خوشحاله ساته، الله رب العالمین زموږ ستاسو د ټولو مسافرو حامي او ناصر شي. ثانک یو ویری مچ.